بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب مختیار خان او جناب اول شیر خان، ستاسو والد صاحب امیر غوث په فوتګي باندې خبر شي په ټایم باندې ومه، خو زموږ د سایټ ته د کرونا وایرس په وجه باندې کمپلیټ لاک ډاون نه دی بلکې کرفیو یو سچویشن دی، نو درتلو مې نه شو. د هغې علاوه ستاسو د دواړو نمبر یې بند راځي. ما نن سهار هم تاسو رابطې کولو کوشش وکړو خو ستاسو نمبر یې بند راځي. خو ما ته ډېر زیات افسوس دی ستاسو د والد صاحب په فوتې باندې. الله تعالی د امیر عواز بابا مغفرت وکړي او خدای پاک تاسو صبر درکړي، ستاسو ټولو کورنۍ ته صبر ورکړي. او هغه سره زما خپل یادونه وابسته دي، سره دی چې زه ډېر وړوکی وم، خو هغه سره زما خپل ذاتي یادونه وابسته دي. او هغه دومره ښکلي خلک وو چې د هغه غالبا چې په 85-86 کې چې هغه الیکشن ته ولاړو، نو د ډسټرکټ کونسل ته الیکشن ته ولاړو او د هغه نښه چې نا ګلاب او ما او زما ورور میا رضا، موږ به د هغه پوسټري او د هغه بینرې موږ په دوبیانو کې به لګولې او هغه به موږ ډېر خوښ وو. زموږ به لاس چاپېره کړه، په سر به راته لاس وهل. خو بس مرګي چې کوم دی نو هغه ښکلي نه ګوري، بدرنګ نه ګوري، تور نه ګوري، سپین نه ګوري او هغه نیک او بدمعاش نه ګوري. بس د هغې خپل یو نظام دی د الله رب العالمین چې چا باندې راشي په هغې راشي. او داسې ښکلي خلک چې کوم مونږ نړۍ به زه وایم چې دا د دې خلکو نه تقریبا خالي شوه. هغه ښکلي خلک چې نه ختم شو. زما ورور فاروق شاه باچا او امیر غواس بابا او داسې زمونږ په دې علاقو باندې نور داسې ښکلي خلک وو چې هغه به خلکو به دا ګڼل چې دا زمونږ مشران دي. موږ به چې کوم پرابلمز وو، کوم مسایل وو، کوم دغه وو، هغې دپاره موږ دې خلکو ته تلو. بهرحال د الله تعالی طرف نه یو نظام دی. زه به هم ځمه او لوی لوی انبیا هم لاړو، اولیاء کرام هم لاړو. الله پاک دې د هغې مغفرت وکړي او خدای پاک دې په تاسو دواړو کې او ستاسو په بچو کې هغه قابلیت پیدا کړي کوم چې په هغه خلکو کې و. زه د فاروق شاه د خپل ورور فاروق شاه باچا د بچو دپاره هم ډېر دعاګانې کوم چې خدای پاکه هغسې کس پکې پیدا کړي. خو زما سترګې هغه شی نه ویني، هغه کمې نه پوره کېږي. خو دعا مې ده چې خدای پاک تاسو صبر درکړي، د هغې په قبرونو باندې نور وري، د هغې کمی کوتاهیانې دې معاف کړي او ټول خاندان ته دې صبر ورکړي او هغې ته دې د هغې چې کوم ښه کارونه کړي دي هغه دې د هغې د بخشش وسیلو ګرځېږي. ستاسو لپاره دعاګانې م کومه ډېر زیاتې. او د هغې علاوه زه تاسو نه خو کشر یم ډېر او هغه لیول کې نیم کوم کې چې تاسو یې، خو بهرحال زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو هغه کمیانې کوتاهیانې که چې په تاسو کې وي نو تاسو کوشش وکړئ تاسو هغه کمیانې کوتاهیانې برابر کړئ چې مونږ په زړه کې دا سوچ وکړو چې زمونږ دغه کور د بابا کور چې کوم دا خالی نه دی، اوس هم بابا شته، دغه کمی مونږ ته محسوس نه شي. الله دې تاسو ته برکت درکړي او خدای پاک تاسو کې هغه شی واچي او الله دې وکړي چې زمونږ په دې ملک کې امن قایم شي او د هغې نه علاوه داسې خلک دې راشي کوم چې داسې څنګه بابا امیر غواس بابا و، داسې فاروق شاه، داسې د هغې نور داسې ښکلي خلک، داسې الله تعالی پیدا کړي چې زموږ اتفاق او اتحاد جاري او ساري وساتي. الله مو خوشحاله ساته، الله دې صبر درکړه. السلام علیکم ورحمت الله.